محترم مسلمانانو د صلات اشراق منز نن سبا ډیر ښه چانس دی، ښه موقع ده. د دې ډیر فضایل حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من صلى الغداة فی جماعت، چا چې د سبا منځ د جمع سره وکړو، ثم قعدا یذکر الله تعالی، بیا کېناستو په خپل ځای باندې الله رب العالمین یادو، حتی تطلع الشمس، تر دې چې نور راوختو، او د نور د راختو نه بعد ثم صلى رکعتین، دو رکعت منځ ادا کو صلات اشراق، كانت له كأجر حجة وعمرة، د دفارا د قبول شوی حج او د عمره ثواب ملاویږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تامه تامه تامه، درې کرته او فرمایل پورا د حج او د عمره د مبرور سعادت ورته ملاویږي، د حج مبرور او د عمره مبروري ثواب ورته ملاویږي. دا حدیث امام ترمذی راغسره. محترم نور چې کله راوخیږي پاو ساعت وشي، دا غینه بعد دا منځ ادا کیږي او تقریبا 1.5 غنټې پورې ادا کېدی شي. الله رب العالمین دې مونږ تاسو ته د نیکو توفیق نصیب کړي.